السلام علیکم ملګرو د جمعیت علما اسلام د باجوړ امیر مولانا عبدالرشید صاحب مبارک یو پوسټ چلیږي چې مولانا عبدالرشید صاحب سیاست پرېښودو او باقاعده اعلان یې وکړو د جهاد. نو راځئ ملګرو د مولانا عبدالرشید صاحب د خولې نه په خپله واورئ چې هغه څه خبره کړې ده او څه حقایق یې ویلي دي. نو راځئ د ویډیو کې ټول حقیقت د هغه د خولې نه په خپله واورئ او د چا په پروپیګنډو کې مه راځئ. نو راځئ واورئ مولانا عبدالرشید صاحب. او که ویډیو هم خوښه شوه نو لازمي لایک کړئ او زموږ دا چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ. راځئ د ویډیو طرف ته ځو. دا جنگ نه ختمو مکه د انګریز سره جنگ کو په اسلام مې وسه کړی دی او قسم دې ستاسې هم کومه ما که د هغه په ګریوان کې لاس اچیلی و ما د اسلام دپاره اچیلی و زه ستا په ګریوان کې لاس اچوم. نو دی موږ ته یو خبره وکړه. دا خبره باندې تاسو پوهېږئ. دی زموږ مشرانو ته یو خبره وکړه چې د جنگ نه څه نه جوړېږي. ازاد شوی پاکستان دی ولې ورانوئ مولیانو. اوډ به شروع کړو. که د پاکستان قوم اسلام غوښته مولا له کتاب له دې اوډ ورکړي. ځکه زموږ نښه د علمای دیوبند څه شی ده؟ کتاب. او د علمای تنظیم په پاکستان کې څوک دی؟ جمعیت علما. نو دوی موږ ته وی چې که پاکستان خلکو اسلام غوښته نو اوډ به کتاب له ورکړي. جو اسلام به راولئ ستاسو به حکومت راشي. او که اسلام یې نه غوښته جو اوډ به ورکړي چېرته بیټ ته او چېرته څه ورته ویلی کېږي شیر ته او چېرته چې کومه دی دغه ته دی تیر ته. موږ دا سوچ وکړه زموږ مشرانو چې یاره دا د پاکستان د مسلمانان خلک دی دی به خامخا کتاب له اوډ ورکوي. نو چې کتاب له اوډ ورکوي چې زموږ به حکومت راشي او ډز شي اسلام به راولي. نو لکه جنګ څه له کوو 200 کاله خو موږ جنګ کړی و موږ خو جنګ دې ځای له راوستی و. نو جنګ څه له کوو خو د اوډ جنګ کوو. او زموږ د پاکستان په ولس یقین و چې دا ولس به کتاب له اوډ ورکوي. پېښه داسې وشوله چې د پاکستان ولس ته دې خلکو وویل چې ګوره اوډ د اسلام شی نه دی. په اوډ اسلام نه راځي. اوډ د کاروبار شی دی او د سړک او د کوڅې شی دی چې کومې لکه جوړی هغه له اوډ ورکوي او د اسلام په نوم د نه څوک اوډ وانخلي. یو طرف ته موږ ته دا وویل چې تاسو د قوم نه د اسلام په نوم اوډ واخلئ که قوم اوډ درکړه اسلام به راولئ. بل طرف ته قوم ته وویل چې دی له اوډ ورنه کوي نو قوم موږ له اوډ رانه کړه. 83 کاله د قوم مولا له اوډ ورکړه کتاب له اوډ ورکړه چا له اوډ ورکړی دی پیپل پارټۍ له ورکړی دی د هغې حکومت راغی. مسلم لیگ قاب له اوډ ورکړه د هغې حکومت راغی. مسلم لیگ نون له حکومت ورکړه د هغې اوډ ورکړه د هغې حکومت راغی. په 83 کاله کې د پاکستان قوم سره د دې نه چې ناره دا وایي چې په دې ملک کې د اسلام نظام راشي خو اسلام له اوډ نه ورکوي. او دا د دې قوم یو ډیره غلطه او بدقسمتي ده. تاسو ټول په دې ملک کې اسلام غواړئ که نه غواړئ؟ دا ناست وایي څوک یې غواړئ لاس اوچت کړئ. اسلام غواړئ نو تاسو چې پیپل پارټۍ له اوډ ورکوئ هغه اسلام راولي. نیشنل پارټۍ یې راولي. پی ټي آی یې راولي. نو اسلام خو به دیوبند بچی راولي. په افغانستان کې راوست که نه وسته نو په پاکستان کې به څوک راولي. نو غواړي اسلام او اوډ هغه سړي له ورکوي چې هغه د اسلام زیلې 83 کاله ویستلې. دلته ناست خدایه د خالد بن ولید په شانتې خلک په پاکستان کې راولي. داسې و که نه و؟ د عمر غوندې خلک په پاکستان کې راولي. د ابوبکر غوندې خلک په اسلام دغه کې راولي. نو تا خو د ابوبکر او د عمر وارث او د پیغمبر وارث له اوډ ورنه کړه. تا خو د ابوجهل او د ابولهب وارثانو له اوډ ورکړه. زما وروڼو موږ اوډ په دغه بنیاد باندې کوو چې موږ سره خبره دا شوې ده چې تاسو د قوم نه اوډ واخلئ که قوم اوډ درکړئ اسلام راولئ. موږ له قوم اوډ نه راکوئ. زمون غاړه آزاده ده او د قوم غاړه بنده. ځکه چې زه خو قوم ته مخې ته شوم. زه ورته نارې وم چې په پاکستان کې اسلام مظلوم دی. د دې مظلوم اسلام دپاره اوډ ورکړه. په پاکستان کې مدرسې ته خطره ده. د مدرسې د تحفظ دپاره
دغه مظلومې مدرسې ته وټ ورکا. په پاکستان کې جماعت ته خطر ده. د دغه جماعت د تقویت دپاره عالم ته او کتاب ته وټ ورکا. ما خدا ناره و او چې دا ناره زوام زما غاړه آزاده شوله، غاړه به د قوم بندی. د دین علاوه هیڅ خبره زمون په وټ کې نشته. که د اسلام خبره ترې شاته کې بیا خو انګریزان د دې ملک خدمت کې بیا د عمل د انګریزانو ته نه واله کو چې د ګلۍ او د کوڅې خبره شي، نو بیا خو د انګریزان چې دي هغې خپل ملکونه داسې جوړ کړي دي ته سویزرلینډ ته لاړ شه، نو بیا انګریزانو له وټ ورکړي د دې علاقې نه بل سویزرلینډ جوړ کړي. خو یوازې موږ د دنیا خبره کوو که نه دین ته به هم فکر کوو. د ډیرکو خلکو قبر لرئ که نه لرئ، قیامت لرئ که نه لرئ. زما محترم ورونو، مونږ خو د دغه قبر او د آخرت غم راغیستی وو چې په پاکستان کې کتاب مضبوط شو نو دین مضبوط شو، نو چې دین مضبوط شو مسلمان مضبوط شو. ستا د اسلام ادارې او مرکزونه مضبوط شولو. مونږ د دې لپاره کوشش کوو. زما ورونو، مونږ له قوم ډېر کم وټ راکړی دی په دې 83 کاله کې. 10 یا 12 مولیان اسمبلۍ ته تللي دي، خو الحمدلله کار یې کړی دی. که دغه 10-12 مولیان په اسمبلو کې نه وی او کتاب له دې قوم وټ نه وی ورکړی، نن به قسم دی په دې ملک جماعت نه وی، نن به مدرسه نه وی، نن به ستا د پیغلې په سر باندې د حیا څادر نه وی، نن به د تبلیغ تشکیلونه او ګشتونه نه وی. دا خو علما دي. تاسو لاړ شئ هغه اسلامي ملکونو ته چې هلته علما سیاست نه کوي او د قوم نه وټ نه غواړي. هلته د اسلام کم حالت دی؟ بنګلادیش د مسلمانانو نه ډک دی، خو هلته د اسلام کم حالت دی؟ علما سیاست نه کوي. د بنګلادیش اسمبلۍ قانون پاس کو چې یو ښځه غریب وي او د پیسو د ګټلو دپاره خپل جسم فروشي کوي نو ودې کي. یعنی مطلب دا پیسې ورسره نشته، کونډه ښځه ده بدعملي نه کوي او پیسې د ګټي دا ورته اجازه ده. په بنګلادیش کې دا قانون پاس شو. الجزائر کې قانون پاس شو، اسلامي ملک دی، چې کومې ښځې پرده په الوپاټه په سر کړه دا به جیل ته ځي. زموږ یو مسلمانه ښځه وه، هغه د هغه ځای د پارلمنټ ممبره وه، هغې وویل چې زه خو به خامخا لوپټه په سر کوم. هغې وی که تا لوپټه په سر کړه ستا د اسمبلۍ رکنیت به ختم شي. هغې وی 20 ځلې ختم کړي خو زه لوپټه په سر کوم، هغې له رکنیت ختم کړم. هلته په پرده پابندي ولګېدله، په ترکو کې پې ولګېدله. اسلامي ملکونه دي علما سیاست نه کوي، جو ځکه هلته پابندي ولګېدله. په پاکستان کې د دوی پلار دی په پرده پابندي ولګوي، دلته هم په پرده باندې پابندي لګوله. زه خپله سینټ کې وم، مونږ ویل ولې ویل ترکو کې پې لګېدلې ده. مونږ وی ترکو کې مولیان نو په اسمبلۍ کې مونږ دا دی ناست یو، ستا پلار یې نشي لګولی. بحث هم پې شروع کړو. د قرآن آیاتونه مې ورته وویل د سورت احزاب او د سورت نور. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن. د پردې باره کې آیاتونه د سورت احزاب کې او سورت نور کې. ښځې ما پسې راپاسېدې وې دا کوم د دقیانوس د وختو خبرې دې شروع کړې دي. د قرآن آیات ته د دقیانوس خبرې ویلې، جنګ هم پې وکړو. دا زموږ ټول ممبران د هغې سره ملګري وو.